ولګي دا موږ تاسو په خپل جوړو او دا به د خپل جنت او د آخرت کور ګرځو دعا کوي الله دې ته د حکومت خیال کوي انما يامر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر مسجد باغ سو کما دې چې په الله ایمان ساتي په آخرت ایمان ساتي من بنا لله مسجدا بنا له بيتا في الجنه چا مسجد جوړ کړه الله جنت کور جوړ من بنا لله مسجدا ولو كوكر قطات بنا الله له مثله بيتا في الجنه چا د مرغې د جاري برابر مسجد مدرسه جوړ کړه الله بودا جنت کې کور جوړ المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناس ته زین دي من علق قنديلا بالمسجد صلى عليه 70000 ملك حتى يطفئ ذلك السراج الله په کور کې چا دیو ملک پلاټې نه وي په دې دور کې بل پراډو لګ کمی پوری د الله کور کې رڼا ده د پار روزانه او یا زره فرشتي د بخښنې دعا غواړي من بسط حسيرا في المسجد صلى عليه 70000 ملك ما دام ذلك الحسير في المسجد الله کور کې چا چټي واچو درې واچو کارپټ واچو قالینی واچو امام ته مسله جانماز واچو کمی پوری داسې پروت دی د پار روزانه او یا زره فرشتي د بخښنې دعا غواړي دا ودا موږ له مقرره دا زموږ د جنت سودا مسجد مدرسې له سنت ورکو دا ډایرکټ د جنت سودا دا کې د پاره بنیادونو کې پیسې لګول په تعمیر کې پیسې لګول په لانټر کې او په فرش کې پیسې لګول دا د جنت سودا دا زموږ خوش قسمتي ده دا په خپل آباد ان شاء الله او اخیری خبره چرته وسړ کې دارا نشي چې زما پیسې په مسجد مدرسه لګي په قران حدیث لګي د الله په دین لګي د الله په لار کې لګي او زما پیسې به کمی شي کمی کې نه دې سره سیاتی قرآن کے اللہ فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات سود سر مال ختمی کی صدقی سر زیادی روزانہ دو فرشتے اسمہ کی طرح کسی یو فرشتہ دعا کی بلے بد دعا کی اللہم آتی منفقا خلفا یا اللہ دے خرشون کی مال زیاد کیا چھے پا ظالم لگئی پا بل مسلمانم لگئی پا دینم لگئی دا اللہ پا لارکم لگئی پا مسجد مدرسیم لگئی پا قرآن حدیثم لگئی پا دیا لیمان و طالبانم لگئی اللہ دا مال نور زیاد کیا اللہ دی منطول پا دا دعا کے شامل بل فرشتہ روزانہ خیری کی بد دعا کی اللہم آتی ممسکا تلفا یا اللہ دا شوم و دا بخیل مال برباد کی کہ نی پا زان لگی نی پا بل مسلمان لگی نی پا دین لگی نی دا اللہ پا لار کی لگی نی پا مسجد مدرسہ لگی نی پا قرآن حدیث لگی نی پا دیا لیمان طالبان لگی اللہ دا دیشتہ مال نے اخلاص اللہ نے دی بد دعا دوسا علی رضی اللہ عنہ نے اوکس راکی اذا اللہ کو نور سراک اذا تل گودري غزه کور چې سشتاو کنه کور ته پوسو کوئی کور سشتا تو شپږ دراهم دي وړو د پاره نه کدا ورکی وړو سره بیا کور دي سړی ته الله نوم واغستا شپږ درهم راوړه غني ورکا غلا دې دروازه کې ولاړ دي د صدیق وایو کته یو سړی را روان دي موخي دې پړی نه نیولې سلام علیکم سلام کم خوازي وې دا خرصو وې پسوي خرسي وې په یو سلسله دراهم پیسې خود سره نه وي اوخ زما شو دیونه پورې وتړو ته څه پیسې درلېګم دا غو کو تړ سړی روان شو بل سړی را علي سلام وعليكم سلام دا استاد شو دی یو وي خرڅوي یو خرڅوي خرڅوي خرڅي په 200 دراهم بس پیسې او شمارلې ورې او روان د یو کس ته زره आवाज وکړ یو سلسله دراهم ته جدا کړ یا د مالک روان دي داګه ورسو او کور تنه و تشمیت دراهم فاطمی رضی الله عنها اور تو درځ شپږ دراهم دي سوالګری لور او مال د شمیت راکړي عجیب جواب ورکړ فاطمی ته ورېدل دي قران کې الله فرمایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چا یو نیکی راوړه پلس چند له بدل ورکو مطلب دا په اخلاص دی یو راکړه زبردست کو تشبک ورته لشمیت درکړه تب په مسجد مدرسه په قران حدیث باندې یو لګي الله بلسر کی تب بلسر کې سل بدر کی سل لګي زر بدر کی زر لګي نظر بدر کی نظر لګي لاکھ بدر کی لاکھ لګي 10 لاکھ بدر کی ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا الله دې رښتیا خبره بل چا کې الله خزانه ډکی
من محتاج الله خو زمون محتاج نه دي او څومره چې ستا اخلاص زیاتېږي هغه طرف نه به د الله ورکړم زیاتېږي دا یو په لس یې ډېره کمه درجه ده بل چې الله وایي چې ستا اخلاص زیاتېږي زه به یو په اویا درکړم یو په اووه سوه به درکړم یو په اووه لکه به درکړم بې حسابه به درکړم د حلال رزق باران به در باندې الله دې موږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي انا اغیر ولد آدم والله اغیر مني پیغمبر اسلام فرمایي تاسو کې غیرتی سي الله زمانه زیات غیرتی الغیرت من الايمان غیرت د ایمان حصہ ده لا ایمان لمن لا غیرت له چا کې غیرت دې د ایمان کامل نه دي نن مسلمان غیرت کوم څه ښکارا کوي پوله باندې پټي باندې مرلا باندې دیوال باندې ډیران باندې پویړې باندې الختی باندې دا زموږ د غیرت څه نه دي زموږ د غیرت څه د الله دین دی د الله لار ده زموږ مسجد دی زموږ مدرسه ده قران دی حدیث دی طالبان دي دلته موږ غیرت ښکارا کوو الله په موږ تاسو غیرت کوو به د ان شاء الله خپل مساجد مدارس په مبادل ان شاء الله خپل بچو کې به حافظان عالمان پیدا کوو او خپل زنانو کې په هر کور کې به کم از کم یو عالم پیدا کوو ان شاء الله الله دې په دې ټول خبرو موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين